بسم الله الرحمن الرحیم. مستحب المنځونه یو المونځ ډیر زیات تاکید په شوی دی. علماو ډیر زیات ذکر کړی دی کتابو کې. نماز جعفر تیار دی څه دا المونځ باقاعده ګناهانو مغفرت دپاره، حاجتو برابرۍ دپاره او مهمو کارو حل کولو دپاره علماو ډیر زیات وصیت و نصیحت کړی دغه المنځه په باره کې. څه دا نماز جعفر تیار هغه لمونځ دی څه جعفر تیار څه کله د یمن والا سفر نه حبشي والا سفر نه واپس راغللو پیغمبر اکرم هدیه کې ورکړی دی او انتهایی مهم المونځ دی او وخت جمعې ورځې طلوع ټایم دی چې کله مې سترګې طلوع کړی وي ظهر نه مخکې دغه ټایم سره کیږي. 4 رکعته المونځ دی، 2 رکعته کیږي خو بلوسه مطلب دا څه 2 رکعته ته وکړي سلام تشهد و سلام وکړي بیا به منځ کې یو نیم کار نه کوي، بیا به پاڅېږي ډایرکټ داسې وایي چې 3 رکعته کوي، یعنی 2 رکعته وکړي تشهد وکړي سلام وکړي بیا فورا پاڅېږي 3 رکعته، بیا 3 رکعت وکړي 4 رکعت وکړي بیا سلام تشهد و سلام پکار دی وکړي. او دا کوم 4 رکعته المونځ دی کې 300 ورته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ذکر دی چې دا پر کیږي ورکی. نیت په کور دی وکړي چې المونځ د کوم نماز جعفر تیار قربتن الی الله او اول رکعت کې الحمد ویا، الحمد نه بعد اول رکعت کې سورۃ یې اذا زلزلت الارض زلزالها دا سورہ په کور دی وای. هغه نه بعد 15 ورته د تش رکعت ولکم ذکر دا کیږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رکوع ته لوړ شي، رکوع کې بیا لاس ورته انداز ذکر کیږي، رکوع نه سار او چات کې بیا لاس ورته انداز ذکر کیږي، بیا څه سجدې ته لوړ شي سجدې کې بیا لاس ورته انداز ذکر وکي، بیا سجدې نه سار او چات کې بیا لاس ورته انداز ذکر وکي، بیا دویمه سجدې ته لوړ شي هغه کې به هم انداز ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وکي، سجدې نه سار او چات کې بیا به هم لاس ورته دا ذکر وکي. یعنی هر رکعت کې 75 مرتبه تش رکعت ولا ذکر کیږي او 75 چورې 300 کیږي د 300 ورته دا ذکر پر کیږي. دویم رکعت کې الحمد سوی الحمد نه بعد سوره عادیات والعادیات دغه سوره د په کور ته ته وای. دریم رکعت کې الحمد سوی هغه نه بعد بیا سوره نصر وای او څلورم رکعت کې الحمد وای الحمد نه بعد سوره توحید قل هو الله احد بیای او دی طریقې سره ته دغه المونځ مکملیږي زدي کې 300 ورته ته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ذکر په کور د مکمل کې او دا المونځ